أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة مائدہ شپگم سپارہ آیات نمبر 59 قل یا اہل الکتاب اوپر میں اے پاک حبیبہ چی یا اہل الکتاب اے اہل کتاب اے کتاب والو هل تنقمون منا تاسو غیب وینه په مونږ کې هل تنقمون منا تاسو غیب وینه په مونږ کې الا مگر اندا خبره تاسو بنیز دا غیب دی آمنا بالله چې مونږ ایمان راوړل په الله باندې وما انزل الینا ومون په هغه څه باندې انزل چې نازل کړی شوی دی الینا مونږ طرف ته یعنی قران مجید وما انزل من قبل او په هغه سم ایمان راوړی دي چې نازل کړی شوی دي من قبل استاسو نه مخکې من قبل زمون نه مخکې د قران نه مخکې چې تورات زبور انجیل په ټول زمون ایمان دي اصل کې د دې نه مخکې تیر شو چې الله جل شانه او فرمایل چې تاسو د اهل کتابو يهودو نصارو مشرکین سره ډونګې تعلق مو جوړوي د زړه محبت کم ته کم دې موالات ویل شي دا ور سره مقایم وای بلکې دې زر تر کې موالات کې مين او محبت ور سره مساته او وجه سو خودلا چې دې تاسو دین پسې مذاق اڑاوي دې تاسو دین پورې خندنی کوي نو دلته کې الله جل شانه چې کم دې فرمایي چې محبوبه د اهل کتابو ته وایا چې تاسو مونږ کې سغیب اینه چې مونږ پورې خندنی کوي آیا دا غیب د تاسو په نسبت باندې چې مونږ ایمان راوړل په الله باندې او مونږ ایمان راوړل په قران مجید باندې او مونږ ایمان راوړل د قران نه چې کوم مخکې کتابونه دي تورات زبور انجیل په دې ټولو باندې زموږ ایمان دي تاسو په نسبت باندې دا غیب دي نو دلته کې الله جل فرمایي چې قل او یا ای پاک حبیبا یا اهل الكتاب چې ای اهل کتاب هل تنقمون آیا تاسو غیب وینه مننا په مونږ کې تاسو غیب نه په مونږ کې الا مگر ان دا خبره آمنا چې مونږ ایمان راوړی دی بالله په الله باندې وما او په هغه څه باندې هغه کتابونو باندې هغه کتاب باندې انزل چې نازل کړی شوی دی الینا مونږ طرف ته قران مجید وما او په هغه کتابونو باندې انزل چې نازل کړی شوی دی من قبل د دینه مخکې نو موږ په قران مجید باندې ایمان راوړی دی او زمونږ چې کوم مخکې کتابونه دي تاسو چې خپل کتابونه وای تورات د يهودو انجیل د عیسایانو او تورات انجیل زبور په دې ټولو باندې مونږ ایمان راوړو په ټولو زمونږ ایمان دی اگر چې نور کتابونه منسوخ شوي دي ناسخ کتاب په دې دور کې قران مجید دی نو موږ خپل قران ومنو او تاسو کتابونه ومنل خو تاسو هغه خلک چې تاسو نه زمونږ قران منئ نه خپل تورات منئ نه خپل انجیل منئ زګه کو اهل کتاب او چرته کې خپل کتاب ایمان راوړې تورات باندې نو قران به بیا خامخا منو رسول الله صلی الله علیه وسلم به خامخا منو عیسایانو کو چې په حقيقي مانو کې خپل کتاب انجیل منلې نو قران به بیا خامخا منو
نبی علیہ السلام باندې خامخا ایمان راوړي. خو دوی چې قرآن نه مني نو دا په دې خبرې دلیل دی چې دوی نه تورات مني، نه زبور مني، نه انجیل مني. څومره مخکني کتابونه تیر شوي دي په ټولو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات ذکر شوي، بلکې د ټولو انبیا علیهم السلام نه وعده اخیستل شوې وه چې کو د آخر زمانې پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم ستاسو په دور کې راغی نو تاسو به مدد کوئ، تاسو به ایمان راوړئ. د حضرت آدم علیه السلام نه راواخلي تر حضرت عیسی علیه السلام پورې د ټولو انبیا علیهم السلام نه وعده اخیسته چې کو دا پیغمبر آخر زمانې پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم ستاسو په دور کې راغی، د کوم پیغمبر په دور کې راغی نو تاسو به هغه مدد کوئ، ایمان به راوړئ. نو ټولو انبیاو د نبی علیه السلام د هغه باندې د ایمان راوړو، د هغه د نصرت کولو وعده د الله سره کړې ده. نو چې کله پیغمبرانو وعده کړې ده نو د امت وعده د پیغمبرانو په دې وعده کې په خپله باندې راغله. د ټول عالم انسانیت سره الله پاک جل شانه دی دا وعده اخیستې ده کو چې دا پیغمبر ستاسو په دور کې راغی نو مدد به کوئ، ایمان به راوړئ. نو تورات کې هم دا خبره ذکر وه، انجیل کې هم ذکر وه، زبور کې هم ذکر وه. او د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم شکل مبارک دا ټول چې کوم دی د نبی علیه السلام ذکر، تورات، زبور، انجیل دا ټول ذکر. حضرت عمر رضی الله عنه خپل یو واقعه بیانې چې زه چې کوم دی روان وم، ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې زه روان وم داسې د سفر باندې قافلې سره، طوفان راغی، باران راغی، زما هغه د قافلې نه چې کوم دی پاتې شوم، یوازې پاتې شوم. نو چا راته ووایي یو کور یې راته وښودو چې دغه کور دا د یو راهب کور دی او دغلته کې ورشه او دې د مکې مکرمې د خلکو ډېر خیال ساتي. زه چې کله لاړم ما دروازه ووهله نو هغه راهب په منډه باندې راووتو، ما ته یې وکتل ما ته ځوانه د کوم ځای نه رالې، ویې چې د مکې مکرمې نه رالم. دا هغه دور دی چې نبی علیه السلام د نبوت دعوه نه ده کړې، نبوت ورته لا نه دی میلاو شوی. ابوبکر صدیق رضی الله عنه زه د نبوت لم او زما ډېره زیاته ښکلې میلمستیا وکړله، ډېر قدر او عزت یې ماله او په روټۍ کې د هغه وخت مناسب چې کوم ښکلي څیزونه هغه یې راته کېښودل او زما یې ښه میلمستیا وکړله چې زه خمول شوم. وی بیا زه بلې یوې کمرې ته بوتلم، وی چې بوتلم بلې کمرې ته، وي ما ته چې وکتل نو 3 کسان دي، وی یو زیمه. نو ما نه تپوس وکړو چې دا 3 تصویران بوتان جوړ شوي دي، دا منځ کې څوک دی؟ وی ما ورته چې دا منځ کې زموږ ملګری دی محمد صلی الله علیه وسلم. وی ما ته چې دا ښي طرف ته څوک دی؟ ما ورته چې دا خو زیمه. وی چې دا ګس طرف ته څوک دی؟ ما زموږ بل ملګری دی حضرت عمر رضی الله عنه، دا هغه دی. خو وی زه داسې اریان یم چې خدای پاکه مونږ ته شیشه لګېدل ده، په شیشه کې مونږ د خپل عکسونه اینو او که نه دا زه خوب اینم، دومره پنخې پکې نه و پرېښې. وی ما دې تپوس وکړو، وی ما ته هغه راهب وی چې دا منځ کې چې کوم دی دا به پیغمبر وي د آخر زمانې، آخري پیغمبر دی دا چې د چا د مخه الله دنیا پیدا کړې ده، د چا د مخه الله جل شانه خپله خدایي دا ظاهر کړې ده، دا هغه پیغمبر دی. دته به الله پیغمبري ورکړي. دا ښي طرف ته ته به ړومبې ملګري، ړومبې یار به یې ګس طرف ته چې کوم حضرت عمر دی دا به دویم یار. وي ما ورته وي چې دا خو مونږ ډېره فاصله کې یو، نو تاسو زموږ شکلونه د کوم ځای نه راغستې دي؟ وي چې ستاسو دا شکلونه دا زموږ په کتابونو کې موجود دي، دا مونږ د خپل آسماني کتابونو نه دغه څیزونه چې کوم دی را نقل کړي دي، دا مو جوړ کړي. نو دا ټول مخې ته چې کوم دی تورات، زبور، انجیل کې ذکر وو. نو که چېرې یهودو او نصوارو په خپلو کتابونو ایمان راوړي، په قرآن به خامخا ایمان راوړو. خو دوی چې په قرآن ایمان نه دی راوړی، په رسول الله مبارک ایمان نه دی راوړی، نو د دې معنی دا ده چې دوی خپل کتابونه هم په صحیح معنو کې نه منل. نو فرمایي چې وما انزل الینا، او په هغه کتاب چې نازل شوي دي موږ ته، یعنې قرآن مجید دی، وما او په هغه کتابونو انزل چې نازل شوي دي من قبل قرآن نه مخکې، په دې ټولو موږ ایمان راوړو. تاسو په یو ایمان نه راړئ، نو آیا موږ کې غیب شو که تاسو کې غیب شو؟ غیب په حقیقت کې تاسو کې دی چې نه خپل کتابونه منئ نه زموږ کتاب منئ. موږ خپل کتاب هم منو، ستاسو کتابونه هم منو، په موږ کې غیب نشته دی او غیب په تاسو کې. وان اکثرکم، او بېشکه زیات له تاسو نه فاسقون، فاسقان دي. اهل کتابونو ډېرو کمو خلکو ایمان راوړی دی. عبدالله بن سلام رضی الله عنه په شان دی، کعب احبار رحمت الله علیه په شان دی. ډېرو کمو کسانو د اهل کتابونو ایمان راوړی دی. اکثرو ایمان نه دی راوړی. د هغې غټه وجه دا وه چې د دوی په زړه کې دننه ضد پروت و، ضد ورته پروت و، ضد علاج نشته دی. حسد و په زړه کې، دنیا پسندي و په زړه کې،
د دې وجه نه د ایمان نشول حالانکه دې ته پته و چې د نبی علیه السلام په حق پیغمبر دی خو بیا ایمان د دې وجه نه دی راوړی چې د دې په زړه کې ضد و حسد نو دې نه ډېرو کمو خلکو ایمان راوړی دی او اکثر فاسقان قل اوه ورته ای پاک حبیبه هل انبئکم آیا زه خبر درکړم تاسو ته بشر من ذلک په ډېر بد سره د دینه مثوبتن په اعتبار د بدلې سره عند الله پنځ د الله اصل کې دا د یو سوال مقدر جواب دی د اهل کتاب ووي لا نعلم دینا شرا من ذلك دی به موږ تاسو د مسخري زګه کو تاسو د دین پورې خندا زګه کو په تاسو مسلمانانو سره موږ ځکه نه شاملېږو په نبی علیه السلام ایمان ځکه نه راوړو چې تاسو د دین نه خراب دین موږ ته په دنیا کې نه ښکاري د عیسایانو یهودیانو به دا خبره کوله چې موږ ځکه تاسو په دین پورې مسخري کو او تاسو کې غیبونه راوباسو چې تاسو د دین چې دی اسلام د دینه بدتر دین الیاذ بالله په مختص مکه باندې بل نشته نو الله جل شانه دلته کې دغه جواب وکړه دغه سوال مقدر جواب یې کړی دی چې قل اوه وته ای پاک حبیبه هل انبئکم آیا زه خبر درکړم تاسو ته بشر من ذلک په ډېر بد سره د دینه مثوبتن په اعتبار د بدلې سره عند الله پنځ د الله یعنی په اعتبار د بدلې سره پنځ د الله د ټولو نه بدترین خلق سوکته هغه سوکته من لعنه الله هغه سوکته چې لعنت کړی دی په هغوی باندې الله وغضب الله او غضب کړی دی علیه په هغوی باندې الله پاک د بدلې په اعتبار سره د ټولو نه بدترین دین د هغه خلکو دی چې کومو خلکو باندې الله غضب کړی دی او په کومو خلکو باندې الله لعنت کړی دی نو لعنت دا په عیسایانو باندې کړی دی او غضب دا په یهودیانو باندې کړی مونږ وایو که نه سورې فاتحه کې مونږ وایو که نه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین نه د هغه چا لار غواړو چې په هغې باندې عذاب کړی شوی دی او نه د هغه چا لار غواړو چې هغې ګمراه شوي دي لعنت پې شوی نو الله وایي چې د بدلې په اعتبار سره بدترین دین د هغه خلکو دی چې په چا باندې لعنت الله کړی دی په چا باندې غضب الله کړی چې هغه یهود او نصواره دي تاسو خو مسلمانانو پورې خندا کوئ چې ستاسو دین بدتر دی لاعوذ بالله خو د مسلمانانو دین بدتر نه دی بلکې تاسو چې کوم خپل دین جوړ کړل الله چې کوم رالیږلی دی خو دی خو د الله چې کوم رالیږلی دین دی یهود او عیسایانو په هغې باندې عمل کولی نو بیا خو به خامخا اسلام قبلو خو دې ځان له خپل دین جوړ کړی دی تورات کې تحریف کړی دی انجیل کې تحریف کړی دی نو هغه تحریف ته بدتر دین وي چې کوم د الله د طرف دی هغې ته بدتر نه دی ویلی الله چې کوم دې ځان له خپل دین جوړ کړی دی نو هغه دین بدتر دی او هغه خلک بدتر دی من لعنه الله هغه څوک د بدلې په اعتبار سره بدتر دی داغي خپل جوړ کړل شوی دین بدتر دی لعنه الله چې په هغوی باندې الله لعنت کړی دی وغضب علیه او الله غضب کړی دی په هغوی باندې وجعل منهم القردة او ګرځولی دی الله منهم القردة د هغوی نه شادوګان والخنازیر او خنزیران دی جوړ کړي دي وعبد الطاغوت او دوی بندگی کړې ده د شیطان نه یهود او نصارو د بحر قلزم په غاړه باندې ایله کړې آبادو دا واقعه مخکې تېره شوې ده نو الله جل شانه دې د حکم کړی چې د خالي په ورځ باندې به میان نیسي ځکه څنګه چې زمونږ په دپاره د جمعې ورځ مبارکه ده د عیسایان د یهودیانو دپاره د خالي ورځ او د عیسایانو دپاره د اتوار ورځ مبارکه دا د عبادت ورځ وه نو دوی به چې کوم دی میان نیول په دې کې بیا مفسرین لیکلي چې درې ډلې جوړې شوې یوه ډله هغه وه چې هغې دي منع کول دی بلې هم منع کول یوه ډله هغه وه چې دوی به د خالي په ورځ باندې ښکار کو دې دوو به نه کو نو څه وخته پورې د یو ډله لګیا وه دوی منع کول خو چې ستلي شو هغې یو طرف ته کېناستل دې دویمې ډلې تر اخره پورې دوی منع کول خو دوی نه منع کېدل اخره کې د دې دواړو ډلو چې کوم دي جدا شو چې کوم ښکار کو یو طرف ته شو چې کوم ښکار نه کو هغه بل طرف ته شو سار چې کوم ښکار نه کو دوی د کورونه راووتل نو چې کوم خلکو ښکار کو د هغې کورونو کې خاموشي وه دوی راله چې معلومات یې وکړل نو ورونه یې بند وو نو څه کسان ور واوړېدل په دیوالونو په ورونو باندې چې ویې کتل د هغې نه شادوګان او خنزیران جوړ شو چې کوم هلکان وو د هغې نه شادوګان جوړ شو او چې کوم بوډاګان وو د هغې نه خنزیران جوړ شو او دوی به ورته ویې ته پلان کېږي نو سر به یې هسې وړه کو او جړل به یې سترګو نه به یې اوښکې به یې دلې 3 ورځو پورې ژوندي وو د 3 ورځو نه وروستو بیا چې کوم دی ټول ختم شو دا اوسني شادوګان یا خنزیران د هغې په اولاد کې نه دي دا جدا مخلوق الله پیدا کړی دی
هغه 3 ورځې پورې په کوم قوم چې عذاب راشي هغه الله پاک ژوندي بیا نه پرېږدي نو 3 ورځې پورې دي ژوندي بیا وروسته الله پاک هلاک کړي دي نو الله فرمایي چې هغه خلکو دین بدتر دی وغضب علیه چې غضب کړی دی الله تعالی علیه په هغوی باندې وجعل او جوړ کړي دي الله تعالی منهم القردة د هغوی نه شادوګان والخنازیر او خنزیران دي جوړ کړي دي وعبد الطاغوت او د هغه خلکو دین بدتر دی چې هغوی بندګي کړي د شیطان د طاغوت هر هغه څیز ته ویلی شي چې د الله نه علاوه د بل چا عبادت کیږي هر هغه څیز چې د الله نه علاوه یو د الله عبادت کیږي خو الله دی خو د الله نه علاوه د بل کوم څیز چې عبادت کیږي نو هغه څیز ته چې کوم دی طاغوت ویلی شي او شیطان دې مراد دي شیطان هم دی عبادت نو وعبد الطاغوت او چا چې بندگی کړي د شیطان نو دغه خلکو دین بدتر دی اولئک هم دا خلق دي شر مکانا اولئک شر هم دا خلق بد دي مکانا په اعتبار د مرتبه سره مکانا په اعتبار د ځای سره نو ځای د دې خلکو کوم ځای دی جهنم دی نو ځای بدتر دی واضلوا او ډیر گمراه دي عن سواء السبيل د برابر او حق لارینه نو ځای جهنم دی او دنیا کې گمراه دي هدایت طرف ته نشي تللی د هدایت نه ډیر زیات لري په کګل را باندې روان دي سړی په کګل را باندې روان شي نو خپل منزل مقصود ته نشي رسیدي سړی وي د زمان بیرې ته او د نګرې په گاډي کې نه سندې بم بیرې ته ورسي نشي رسیدي چې سړی چې کوم دی دې طرف ته مخ کی طرف برابر کړي کو پیاده ځینو کو زیاتی سر 15 घंटे کې 10 घंटे کې پیاده ورسیم بیلې خو دې طرف ته مخکل نه دی نشي رسیدلی دا کشن يهود او نصارا چې نو غي د هدایت نه ډیر لري په دې وجه باندې دې په زړونو کې د نزد پروتو خپل زړه لوخه نه خالی کو د اصلاح په نیت راغلی نو د دې وجه دې الله هدایت ډیر کم نصیب کړی دی واضلوا او ډیر گمراه دي دوی عن سواء السبيل د برابر او سم لارینه نو د اخرت په اعتبار سره زه چې کوم دی جهنم دی او د دنیا په اعتبار سره او ته هدایت نه ملوي د هدایت نه لګي واذا جاءوكم او هرګل چې دوی راشي تاسو ته قالوا دوی وای آمنا من ایمان راوړل دا د يهودو د هغه منافقانو ډلې چې کوم دي خبر الله پاک کې اوس دی آیاتونو کې چې کوم په يهودو کې منافقانه تور په اسلام کې داخل شيو او د مسلمانانو رازونه به يهوديانو ته پاش کول د هغه خبره کوي واذا جاءوكم او هرګل چې دوی راشي تاسو ته قالوا دوی وای آمنا من ایمان راوړل وقد دخلوا او حال دادی چې دوی داخل شوی دي بالکفر په کفر سره وهم قد خرجوا به او حال دادی چې دوی وتلی دي په کفر سره څه مطلب یعنی دا منافقان راشد الله پیغمبر دی تاسو مجلس دوی من ایمان راوړل دی ایمان نه راوړل حال دادی چې دی کلستا د مجلس ته داخلېدل نو په کفر سره داخل شي په ځل کې دنه کفر پروت ایمان نه دی راوړی او چې کلستا د مجلس نه بیا وتل نو زګ دی د اصلاح په نیت باندې راغلی نو کوم سړی چې د اصلاح په نیت باندې را نشي ته الله هدایت نه نصیب یو د الله قدرت دی وي سنت دی سنت الله دادی چې یو سړی خپل حال بدلول غواړي د خپل هدایت سوچ پګي د خپل اصلاح کوشش پګي الله به اصلاح کوي او چې کوم سړی اصلاح پنیت راغلی نه دی نو د اصلاح نه کیږي نو دی راغلیم د نبی علیه السلام مجلس ته په کفر سره دی ظاهری ایمان راوړی دی او چې کله د نبی علیه السلام د مجلس نه وتل نو دی په زړه کې بغض او حسد پروتو د نبی علیه السلام د صحبت نم دی څه پیدا نه اوچته کړي نو دی چې بیا وتل د مجلس نه په کفر سره وتی اسلام نه راوړي قالو دوی وای آمنا من ایمان راوړل وقد دخلوا بالكفر او حال دادی چې دوی داخل شوی دی بالکفر په کفر سره تاسو مجلس ته وهم قد خرجوا او دوی وتلی دي تاسو د مجلس نه به په دغه کفر سره په کفر سره راغلیو په کفر سره تللی دي پلیت راغلی او پلیت تللی دي تاسو د صحبت نه اثر نه دی اغسته هغه سر دی پاک شوی نه دي کو چې دی په اصلاح په نیت راغلی وي نو دی بخامخ الله پاک کړو والله الله تعالی اعلم په هدي بما په هغه باندې کانو یکتمون چې دوی پټي الله ته خبر دی نفاق او د دې نفاق الله بیا ښکاروم نو الله ته دیغه په زړه کې چې کوم کفر پروت دی هغه دی د الله نه نشي پټولې د انسانانو نه خو به پټ کی خو د الله نه هغه کفر نشي پټولې هغه کفر الله ته معلوم دی دی په زړه کې د کفر پروت دی په ظاهري جواب باندې دی د اسلام او د ایمان ناری وي نو په زړه کې کفر پروت قل اوه ودا اے پاک حبیبا یا اهل الكتاب اے اهل کتابو
هل تنقمون منا آیا هل تنقمون منا آیا تاسو غیب وینه په مونږ کې الا مگر اندا غیب آمنا چې مونږ ایمان راوړل یا تاسو بنس باندې دا غیب دي چې مونږ ایمان راوړل بالله په الله باندې وما انزل الینا او په قرآن مجید باندې چې نازل شوی دی مونږ طرف ته وما انزل او په کتابونو چې نازل شوی دی من قبل دې قرآن نه مخکې وان اکثرکم فاسقون او اکثر لتاسو فاسقان دي يهودنا اکثر فاسقان دي قل او ایوات اے پاک حبیبا هل انبئکم آیا ز خبر درکړم تاسو ته بشر من ذالک په ډیر بد سره د دینا مثوبتن په اعتبار د بدلی سره عند الله په نزد الله باندې یعنی هل انبئکم آیا ز خبر درکم تاسو ته بشر من ذالک مثوبتن عند الله په ډیر بد سره د دینا په اعتبار د بدلی سره په نزد الله یعنی په اعتبار د بدلی سره د الله په نزد باندې بدتر خلق او بدتر دین د چا دی نو هغه د هغه چا دی من لعنه الله د هغه چا دی لعنه الله چې لعنت کړی دی په هغوی باندې الله وغضب علیه او غضب کړی دی الله علیه په هغوی باندې وجعل منهم القردة او ګرځولی دی الله د هغوی نه القردة شادوګان والخنازیر او خنزیران وعبد الطاغوت او د هغه چا دین بدتر دی وعبد الطاغوت چې هغوی چا چې بندګي کړې د طاغوت د شیطان عبادت کړې دی اولئک شر مکانا دا خلق بد دی په اعتبار د بدلی په اعتبار د مرتبه سره په اعتبار د مکان سره په اعتبار د ځای سره چې په آخرت کې به د دې ځای جهنم وي نو د جهنم نه بد ځای نشته دی واضل عن سواء السبیل او زیات گمراه دی د برابر لارې نه نو په آخرت کې بدله چې کوم دی او ځای دا جهنم دی او د دنیا په اعتبار سره گمراه دی د سمې لارې نه واذا جاءوکم او هر کله چې دوی راشي تاسو ته دا منافقان قالو دوی وای آمنا من ایمان راوړې دي وقد دخلوا بالكفر او حال دا دي چې دوی داخل شوي دي بالکفر فکفر سره وهم قد خرجوا به او دوی داخل او دی وتلی دي په کفر سره والله الله تعالی اعلم په دې بما بها سبان دي بما كانوا يكتبون په هغه سبان دي كانوا يكتمون چې دوی پټي یا قل یا اهل الكتاب او ایوت اے پاک حبیب یا اهل کتاب هل تنقمون منا آیا تاسو صغیب وینه په مونږ کې الا مگر اندا دا غیب آمنا چې مونږ ایمان راوړل بالله په الله باندې وما انزل الینا په هغه کتاب باندې چې نازل شوی دی مونږ طرف ته وما انزل په هغه کتابونو باندې چې نازل شوی دی من قبل زمونږ نه مخکې وان اکثرکم فاسقون او بشکا اکثر لتاسنا زیات لتاسنا فاسقان دي قل او ایوت اے پاک حبیبا هل انبئکم آیا ز خبر درکړم تاسو ته بشر من ذلک په ډیر بد سره د دینا مکتوبتن په اعتبار د بدلی سره عند الله پنځ الله من لعنه الله په اعتبار د بدلی سره پنځ د الله باندې بدتر خلق او بدتر دین د هغه چا دی من لعنه الله چې لعنت کړي په هغوی باندې الله وغضب علیه او غضب کړي په هغوی باندې الله وجعل او ګرځولی دی الله تعالی منهم القردة د هغوینا القردة شادوغان والخنازیر او خنزیران وعبد الطاغوت او هغه چا دین بدتر دی وعبد الطاغوت چا چې بندګي کړي د طاغوت اولئک شر مکانا دا خلق بد دی په اعتبار د ځای سره واضل عن سواء السبیل او دی ډیر گمراه دي د سمې لارې نه واذا جاءوکم او هرګل چې راشي تاسو له دوی واذا جاءوکم او هرګل چې دوی راشي کوم تاسو ته قالوا نبي وي آمنا من ایمان راوړ دي وقد دخلوا بالكفر او حال دادي چې دوی داخل شوي دي په کفر سره وهم قد خرجوا به او دوی وتلی دي په کفر سره والله الله تعالی اعلم په هدي بما په حساب كانوا يكتمون چې دوی پټي سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك.